مصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دا سورة هجر 51 52 53 56 55 56 نمبر آیاتونه دی آیاتونو کې الله د حضرت ابراهیم علیه السلام او د فرشتو خبري بیانوي. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې خدای نیک اولاد راکړه. الله دا اولاد د خوشخبری لپاره فرشتي ورته راولېږلې. فرشتي راغلې. یو روایت کې دي چې 9 فرشتي وي بلکې دي چې 3 وي، لیکن جبريل میکائیل اسرافیل داو پکې. فرشتي د میلمنو شکل کې او میلمانه د هلکانو شکل کې راغلي. د ابراهیم علیه السلام کور چې راغلي. ابراهیم علیه السلام اونه پیژندلې ځکه د انسانانو شکل کې وي. سلام یو قرآن کریم فرمائی چې ونبئهم محبوبه دیل خبر ورکړه عن ضيف إبراهيم دارت ابراهیم علیه السلام د میلمنو بارکی. چې ابراهیم علیه السلام ته میلمانه کله رالو اذ دخلوا علیه چې کله دا میلمانه رالو دارت ابراهیم علیه السلام کور ته ورننی وتل کنا فقالوا سلاما. میلمنو حضرت ابراهیم علیه السلام ته ویل چې السلام علیکم، سلام هی واچاو کنه. تدین دا فتح لگی دا چی چالتا ورشد چا کورتا اجازت با علی
او سلام با اچوي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذي او ایمان والو اجازت علیکنا او سلام اچوئکنا قال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سلام جواب ورکو قال سلام علیکم سلام جواب ورکو جواب سره سره ابراہیم علیہ السلام دانه دی ورته ویلی چې روټۍ لګي نه لګي ته به خورئ که به نه خورئ روټۍ هم خوړلې ده نم ده خوړلې دا یې نه دي ورته ویلي ځکه مېلمه ته به دا نه وایي چې څه لګي څه به خورې نه به خورې دا ست نه ده چای لګي بوتل لګي څه لګي ووایه هغه مېلمه غریب د شرمه نه خو نشي ویلی چې دا لګي مېلمه نه به تفوس نه کړي ابراهیم علیه السلام تفوس نه بغیر ډارې کور ته لاړ چې لاړ لکه اوس مونږ ته مېلمه راشي کور ته منډه کړو یو شی چې تیار وي هغه مېلمه ته کېدو نور بیا ورته تیاری کړو ښه شی ورته تیارو ابراهیم علیه السلام مېلمان نه کېنول ډارې کې منډې کړې کور ته فجاء بعجل سمين فجاء بعجل حنيذ کور ته ډارې کړې وتی سخیا ذبح کو ډارې کې په غوړو کې پوخ کو کنه هغه ورید کو د مېلمنو وړاندې کې خود دغه معمولی انتظام زر زر یې سخی ذبح کو او غوړو کې پوخ کو د مېلمنو مخکې کېښود چې کېښود ابراهیم علیه السلام داسې دا د سترګو د ګوډونو نه ورته ګوري اوس چې مېلمه ته روټۍ کېدې نو آداب دا دی چې داسې به نه کړي چې مېلمه ته د سترګې داسې نیولي دا هم د ادب خلاف ده بلکل به د مېلمه نه غافله کېږي هم نه ته به هم ورسره لګیا یې خوراک پکړې او مېلمه ته به داسې د سترګو د ګوډونو نه داسې پټ پټ یو ځل ګوري چې خوراک کړي کې نه کړي کې نه کو تپوس به ترېنه وکړي چې ولې پرهیز دي ته بل شی درته راوړم څه چل ابراهیم علیه السلام چې سخی داسې ورته کېښود روغ سخی غوړو کې پخ کړی دا د پیغمبر طاقت و د ابراهیم علیه السلام چې ډارې کې ذبح کو او غوړو کې پوه داسې پټ ورته کتل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة حضرت ابراهیم علیہ السلام داسې ورته ګوري د سترګو دې ګوډونو کې مېلمانه خوراک نه کړي که نه لاس هغه وخې ته نه وروړي داسې ناست خوراک یې ځکه نه کو هغه فرشتې وي فرشتو خو خوراک نه کړي که حضرت ابراهیم علیه السلام ویرېدی تېنه واوجس منهم خیفه تېنه ویرېدی او هغه یره یې پړه کې پټه کړه که نه څه ساعت پورې یرېدی خو یره یې پټه کړې یره د ابراهیم علیه السلام زیاته شوه د دی نه ښکاره شوه چې زیاته شوه یره یې حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ویل قال انا منکم وجلون
ابراهيم عليه السلام ورته ویل زستاسو نه یریږم چې ستاسو وړاندې مې غوښه کېښوده تاسو لاس نه وروړئ نه خورئ که نه نو زه ستاسو نه ویرېدم یریږم در اوس دا ولې ویرېدی پیژندل یې نه چې دا فرشتې دي فرشتو خوراک نه کړي ځکه خوراک نه کړو ویرېدی ولې ویرېدی په دې چې د هغه زمانې د ابراهیم علیه السلام زمانه کې د خلکو دا رسم و رواج او ښه طریقه یې وه که څوک به د بل چا کره ورغی او د هغه د کور اوبه به یې وڅښلې یا به یې روټۍ وخوړله یا بل شی به یې وخوړ که هغه به د هغه دشمن و هم به هغه ته بیا تکلیف نه رساو د دشمني که به دشمن هم د دشمني بدله به یې نه ترېنه اخیسته ورمعافوله به ځکه ویل ما د ده د کور اوبه وڅښلې روټۍ مې وخوړله او چې هغه د دشمني انتقام بدله ترېنه علم یا که دشمني به یې نه وه هسې به هم تکلیف نه ورساو ویل دې کې بیا نمک حرامي راځي چې یو ځل یې روټۍ مې وخوړله اوبه مې وڅښله او اوس بیا تکلیف ورسومه نو دې کې نمک حرامي راځي روټۍ به یې نه خوړه چې تکلیف یې په نیت کې و روټۍ به یې نه خوړه او که به یې وخوړله بیا به یې هغو ته نقصان نه رساو ابراهیم علیه السلام په دې ویرېدی چې دا روټۍ نه خوري د دغو ما سره دشمني په زړه کې ده چې دا روټۍ نه خوري نیت کې دشمني ده نیت کې نقصان را رسول دي اوس دا پته نه ابراهیم علیه السلام ته چې دا خو فرشتې دي ځکه خوراک نه کړي داسې ښه خلک اوس در بشي د دې زمانې دا داسې بې غیرت در بشي ته به یې ښه عزت وکړې روټۍ به پې وخوروې چای به پې وڅښوې فروټ به پې وخوروې ښه په عزت به ودک کړې د شپې به در باندې راپاسې دا میلمه تا به هم ذبح کړي ښځه به دې هم ذبح کړي واړه به دې هم ذبح کړي ټول به مړه کړي کور کې چې څه وي هغه به دی اوچت کړي لاړ به شي داسې بې غیرته خلک نو ابراهیم علیه السلام ځکه ویرېدی چې دا خوراک نه کړي د دغو نیت کې ما ته نقصان را رسول دي دشمني را سره کړل دي ځکه ویرېدی فرشتې پوه شوې چې دا زموږ نه ویرېدی او بل ابراهیم علیه السلام صراحتا ورته وفرمیل چې انا منکم وجیلون موږ ستاسو نه یریږو فرشتو ورته ویل قالوا لا توجل فرشتو ورته ویل مه یریږه ابراهیم علیه السلام مونږ تا ته د نقصان تکلیف لپاره نه یو راغلی که نه مونږ د بل مقصد لپاره راغلی یو انا نبشرک بغلام علیم مونږ لاره لیږلی یو که نه تا ته د داسې هلک د داسې ماشوم خوش خبرې زیری درکوو که نه علیم چې هغه به هوښیار وي که نه هغه به دانا وي هغه به عالم وي او هغه هلک به بیا پیغمبر جوړ شي د هغه اولاد کې به هم پیغمبران راشي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ومن وراء إسحاق يعقوب
الله را لېږلی چې ابراهیم ته خوش خبرې ورکړي چې ستا به زوی پیدا شي اسحاق نوم به وي هغه به پیغمبر شي بیا د هغه زوی به پیدا شي که نه ستا به نوسی وي هغه به یعقوب علیه السلام وي ابراهیم علیه السلام د خدای په قدرت یقین و خو ظاهری اسباب ظاهری حالت د اولاد پیدا کېدو نو ځکه ابراهیم علیه السلام هم بوډا و او ښځه یې هم بوډۍ وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها ابراهیم علیه السلام فرشتو ته ویل د خدای په قدرت یقین وو خو دا کیفیت به ویل څنګه وي چې الله ماته زوی راکوي زه به ځوان شم ښځه به مې الله را ځوانه کړي که بل واده به کړمه که به مونږ هم دغه شان بوډاګان یو خدای به زوی راکړي فرشته ورته ویل نه د بل واده ضرورت شته نه د بیا نوجوانی راګرځېدو ضرورت شته کم ذات چې ځوانانو ته ورکولی شي هغه یې بوډاګانو ته هم ورکولی شي قال ابشرتموني حضرت ابراهیم علیه السلام ورته فرمیل او فرشتو آیا تاسو ما ته خوش خبرې راکوئ که نه زیری راکوئ د زوی على مسني الكبر د دې باوجود چې زه خو بوډا شویم بوډا یم فبم تبشرون بیا تاسو څنګه ما ته خوش خبرې اوروئ څنګه زیری د زوی راته راکوئ که نه د خدای په قدرت یقین او کیفیت به څنګه فرشتو ورته ویل چې ته به دغه شان بوډا یې ښځه به دې بوډۍ وې دغه حالت کې دغه بوډا فی عمر کې به زوی درکړي الله هغه زوی به دې غټ شي هغه به پیغمبر جوړ شي بیا به دغه زوی پیدا شي ستان وسی هغه به هم پیغمبر جوړ شي ومن وراء اسحاق یعقوب د زوی نوم به د اسحاق وي بیا دغه زوی چې وشي یعقوب هغه به یعقوب ستا بنوسی وي که نه علماء لیکي چې د ابراهیم علیه السلام اولاد کې الله کم سے کم تقریبا 14,000 انبیاء را لېږلي دي 1,24,000 انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي دي دې کې 14,000 صرف او صرف د ابراهیم علیه السلام اولاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ابراهیم علیه السلام اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا دعاء ابراهیم رسول الله فرمایل او صحابه کرام انا دعاء ابراهیم زه د ابراهیم علیه السلام دعایم خانه کعبه چې جوړه کړه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل اسلام خانه کعبه تیار شو حضرت ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړو حضرت اسماعیل ور باندې امین ویل دعا یې دا وکړه چې خدای ستا کور خو مې جوړ کړو او ستا په کور کې د امام ضرورت نه معلم ضرورت چې خلکو ته ستا کتاب ورښیي لاس یې اوچت کړو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
ویل او ربا او زمون رب استا کور خانه کعبه خو می تیار کړه اوس دی کی د امام د معلم ضرورت خدایا د اسماعیل نسل کی مکی والو کیو پیغمبر را اولیگا چه خلقو تستا آیتنا تلاوت کوي او قرآن حکمتنا ترجمه تفسیر ورته بیانوي د کتاب احادیث ورته بیانوي او د دې تزکیه کړي کنه رسول الله فرمایل انا دعاء ابراهیم زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام اولاد کی قالوا فرشتو ورته ویل بشرناک بالحق او ابراهیم مونتا تا فرشتیا خوش خبری درکو ستا به ضرور زوی پیدا کیږي کم خدای چې نوجوانانو ته اولاد ورکولی شي هغه بوډاګانو تم ورکولی شي کنه فلا تکن من القانطین ابراهیم ته د نا امیدونه مکیږه د خدای د رحمت نه نا امیدي مکړه کنه خدای به زوی درکوي ضرور قال ومن يقنط من رحمة ربي ابراهيم عليه السلام د تعجب انداز کی الفرشتو تا چتا سمات وای کنا چتا دنا امیدونه مکه د خدای د رحمت نه امید مکړه ومن يقنط من رحمت ربي څوک د ابراهيم عليه السلام چاغه د خپل رب د رحمت نه نا امید شي د خدای د رحمت نه نا امید کېدل کفر د اسلام کې نا امید نشتا لا تقنطوا من رحمت الله الا ابراهيم عليه السلام چې کوم خلق گمراهان وي هغه د خدای د رحمت نه نا امید شي زه الحمدلله د خدای پیغمبر یم زه د خدای د رحمت نه نا امید کېږم نه لیکن دا د تعجب انداز کې چې مې تاسو نه تفوس کو چې ابشرتموني على ام مسني الكبر دا د دې کیفیت معلومولو لپاره چې زو زما خزب ځوانان شو بیا به خدای اولاد را کړي یا به زبل اولاد وکړم یا دغه شان بوډاګان به یو خدای به اولاد را کړي فرشتو ورته ویل تب هم دغه شان بوډای خزب دیوم بوډای وکنه کم ذات چې نوجوانانو ته اولاد ورکولای شي بوډاګانو تیم ورکولای شي کنه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.